څومره ورکړي موږ دوی ته د هغه نښو واضحونه واضح دلایل او معجزې ورته راغلې وي. نو په دې تقدیر باندې دا کم استفهامي شو، کم آتیناهم چې څومره ورکړي موږ دوی ته، او یا دا کم خبري دی، کم آتیناهم چې ډېر شی موږ ورکړي دوی ته، من آیت بینه دا هغه معجزو واضحونه. خو چې کله هغه معجزې راغلې او د الله تعالی کتابونه راغلل او دوی د هغې نه چې کوم دی انکار وکړو، نو بس د عذاب سره مخ شول. ځکه قانون الهي دا دی چې ومن یبدل نعمت الله، او هر هغه څوک چې هغه تبدیل کړي هغه نعمت د الله رب العالمین لره، نعمت الله یعنی دین الله و کتابه. دغه نعمتونه خو ډېر زیات دي، خو چې الله تعالی خپل کتاب راولېږي او خپل دین، نو دې نه غټ نعمت بل نشته. دا روحاني عظیم نعمت دی. وروستو د هغې نه چې راشي ده ته، نو بس په تحقیق سره الله رب العالمین سخت سزا ورکوونکی دی. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، ښایسته کړي شوي دي، و دا تزهید عن الدنیا. الله تعالی موږ د دنیا نه بې رغبته کوي چې دا دنیا ګورې صرف د یو څو ورځو کیسه ده، او اصلي دایمي او حقیقي زندگی هغه د آخرت ته، هغې دپاره ایمان او عمل صالح اختیار کوي. نو دا تزهید عن الدنیا دی، ښایسته کړی شوی دی کافرانو خلقو ته. نو دلته خو مجهوله صیغه ده، زینه. اوس چا ښایسته کړی دی؟ نو بل ځای کې راځي وزین لهم الشیطان اعمالهم. دا مزین چې دی دا شیطان دی، او بعض حضرات مفسرین وی نه مزین چې دی دا الله دی. دواړه خبرې ټیک دي. که د تخلیق په لحاظ سره واخلې، نو دا ټول ژوند د دنیا چې ښایسته کړی دی، نو دا الله رب العالمین حقیقتا ښایسته کړی دی. ځکه د مال او دولت او د اولاد او د دنیا دا ټولې نقشې، نو د دې خالق الله دی. او بیا دا دی چې کله دا د آخرت نه انسان د پاره رکاوټ جوړوي او د الله بندګۍ ته انسان نه پرېږدي، نو دغه بیا موسوس، هغه بیا شیطان دی، نو هغه بیا مزین شو. نو سبب په مرتبه کې شیطان دی او په حقیقت کې مزین هغه الله دی. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، ښایسته کړي شوي دي کافرانو خلقو ته دا ژوند د دنیا د دې لذتونه او نعمتونه. ویسخرون من الذین آمنوا، یسخرون معنا یستهزئون، او دوی ټوکې کوي او مذاق کوي په ایماندارو مسلمانانو پورې. حضرت عمار او حضرت بلال او دا غریبانان مسلمانان، نو دې کافرانو او دوی پورې مذاق کوخه، ګپ پې پورې لګاو. نعوذ بالله. وی دا وګوره کنه، پوره وی جوړی او جامې نشته، او دغه شان په خپو پیابل او په سر تور دي، او دوی سوی دی مونږ له الله تعالی جنتونه راکړي او مونږ له الله تعالی باغونه راکړي. نو دی به آخرت په دنیا باندې قیاس کو. دی وی په دنیا کې زمونږ حیثیت د دوی نه اعلی دی، نو په آخرت کې به هم زمونږ حیثیت د دوی نه اعلی وي. نو په هغې پورې د خپل د دنیا د سیزونو د نشوالي د وجه نه یې په هغې پورې مذاق کو او خاندل به یې په هغې پورې. دی وجه نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو سړي جامه نشته، یا یې کور کمزوری دی، یا یې نور مالی وسعت نشته، او بل سړی د دې وجه نه په هغه پورې خاندي او په هغه پورې مذاق کوي. نو الله رب العالمین علی رؤوس الخلائق، دا ټول اولین آخرین به موجودي، او الله رب العالمین به دا سړی وشرموي د هغې په مخ کې باندې چې دی یو مسلمان پورې خندنې ولې کو، صرف دی وجه نه چې یاره مال یې نشته یا ګینې د دنیا څیزونه یې نشته. دا چا پورې ګپ لګول او چا پورې خندنې او مذاق کول، صرف د دې وجه نه چې پیسې ورسره نشته، دا د کافر کار دی، دا د مسلمان عمل نه دی. ویسخرون من الذین، الله کافران یادي چې دوی استهزاء او ټوکې کوي په ایماندارو مسلمانانو پورې. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، او هغه کسان چې هغوی ځان بچ کړی دی. والذین اتقوا یعنی اتقوا عن الشرک والکفر، هغه کسان چې ځان بچ کړی دی د کفر او د شرک نه، متقیان دي. نو دا به پورته وي د دغې کافرانو نه په ورځ د قیامت باندې. ټیک ته نن پورې تاسو خاندئ، خو هلته به پته ولګي چې هغوی له الله تعالی کوم مقامات ورکوي. والله يرزق من يشاء بغیر حساب. بغیر حساب معنا کثیرا کثیرا، الله له ډېر ډېر چې کوم دی رزق او روزي ورکوي. چا پورې خاندئ ما، ځکه دا روزي خو د الله په اختیار کې ده. چا له الله تعالی وغواړي، نو کله به الله تعالی بادشاه نه ګدا جوړ کړي، او کله به الله تعالی د ګدا نه
بادشاہ جوړ کړي. زلزلې چې راغلې یو سړي BBC ته انټرویو ورکوله، نو هغې ته نه تپوس کو د مانسیرې سړی و، وی څنګه چللی؟ هغه بس پوه نه یم خو یو څو سیکنډه مخکې کروڑپتی وم او نن د جهان لپنګ یم او نن را سره چې کوم دی نو هغه 1 روپۍ را سره نشته او کور او مال هر ارسه مې ټول په ځمکه کې دننه لاړل. موږ به خپله لاړو یو ځای ته مو کتل نو هلته ولاړو په بټګرام کې او په مانسیره کې، نو داسې څه کړکۍ غونته ښکارېده. مونږ چې په کوم خټ باندې ولاړو د هغې نه لاندې ما وې دا څه حساب دی، مونږ خو پوه نه یو. نو هغه مقامي ملګری راته وایي دا کومه کړکۍ چې ښکاري وې دا د درېیم چت چې کوم دی نو دا د هغې روشندان دی، لاندې 2 چتونه تللي دي او دا د درېیم چت روشندان دی. نو الله تعالی فرمایي چې دا د څوک د تخت نه تختې ته لېږم او څوک د تختې نه تخت ته لېږم. دا خو د الله رب العالمین خوښه ده. والله يرزق من يشاء بغیر حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. اوس الله رب العالمین ارشاد فرمایي چې که قرآن حکیم الله پاک را لېږلی دی او پیغمبر علیه السلام نبی جوړ کړی دی او یا د هغه نه وړاندې نور پیغمبران او آسماني کتابونه، نو دا د الله تعالی قانون دا دی چې دا ټول خلق په یو امت او په یو ډله باندې وو. کان الناس امة واحده، ټول خلق یو شان دی او په دوی کې تقسیم نه و. اوس دا چې ټول خلق یو دا کومه زمانه وه او یو نو په ایمان باندې یو که نه په کفر باندې یو. فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین. مفسرین حضرات فرمایي وی کان الناس امة واحدة یعنی من لدن آدم الى نوح علیهم السلام، د حضرت آدم علیه السلام نه واخلې تر د نوح علیه السلام پورې ټول خلق قائمة على التوحید، دا په توحید باندې قائم وو، کافر پکې نه وخه. ځکه چې آدم علیه السلام الله تعالی نبی جوړ کو، بیا هغه خپلو بچو ته تعلیم ورکو، بیا پکې سلسله پیغمبرانو شروع شوه. نو د نوح علیه السلام د زمانې پورې په دوی کې څوک مشرک او کافر نه وو، عملی کمزورۍ وې خو چا انکار نه و کړی د دین او د شریعت نه. د ټولو نه اول پهلی بار د نوح علیه السلام په زمانه کې ود او یغوث او یعوق او نصر دا هغه نیکان خلق وو. چې کله هغې وفات شو شیطان د خلقو په دماغو کې دا واچوله چې د دوی دا مجسمې جوړې کړي او په عبادت خانه کې ځای په ځای باندې ولګوئ او چې دوی ته ګورئ نو تاسو به خدای در یادېږي. نو هغې دا شی شروع کړو. خلق مړه کېدل وروستو کول راته نو شیطان خلقو ته وی تاسو چې د بل غایب خدای عبادت کوئ نو دا حاضرې مجسمې چې پرتې دي د دوی ولې عبادت نه کوئ. نو هغې چې کوم دی نو د هغې مجسمو عبادت شروع کړو. نو بیا په خلقو کې شرک شروع شو او بیا نوح علیه السلام د هغې خلاف تبلیغ وکړو، لیکن چې کله هغې ونه منله نو آخر کار په هغې باندې طوفان راغی او هغې ټول په هغې کې تباه او برباد شو. نو یا خو دغه زمانه مراد ده او یا چې کوم دی وی د دې نه مراد هغه عالم ارواح والا مسله ده. کان الناس امة واحدة، په عالم ارواح کې ټول یو ټولی و. ځکه چې په عالم ارواح کې یو سړي هم انکار نه دی کړی، ټول ویلي قالو بلا، یعنی بلا انت ربنا. خو چې کله دنیا ته بیا راغله نو بیا چا انکار وکړو او بیا چا اقرار وکړو، نو بیا خلق چې کوم دی نو هغه تقسیم شو. یا دغه زمانه نه مراد ده او یا نور مختلف زمانی هغه مفسرین او حضرات هغه متعین کړي دي. نو ټول خلق په توحید باندې قائم وو، خو چې کله بیا اختلاف شروع شو د توحید نه چا بغاوت وکړه بعض انسانانو، نو بیا الله تعالی پیغمبران راولېږه هغه مبشرین او منذرین دي. نو هغه خلقو ته هغه نیغه لار وښیي چې دا نیغه لار ده او چې د دې نه کومه بدله وي نو هغه چې کوم دی کږه لار ده. په آخر کې الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم راولېږه خلقو ته صراط مستقیم متعین کړه تر قیامته پورې، او چې د هغې نه کومې کږې لارې دي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله، نو دا نورې کږې لارې دي. نو الله رب العالمین فرمایي چې دا پیغمبران همیشه لپاره دې لپاره الله تعالی را لېږلي دي دپاره د رفع د اختلاف، چې په انسانیت کې کله اختلاف جوړ شوی دی چا وی دا حق دی چا وی دا حق دی، نو الله کتاب هم را لېږلی دی، الله تعالی پیغمبر هم مبعوث کړی دی. او الله تعالی فرمایي چې هغه سابقه پیغمبران او د هغې امتونه چې کوم اهل حق هغې باندې دومره امتحانات راغلي دي
او دمر حقیقت ازمائشون راغلی دی حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. خلق به دمر نا امید شو پیغمبر ته وی دا الله کا امداد بکلی دا وی امداد برادی متى نصر الله. نو الله تعالی ورته جواب راولې چې الا ان نصر الله قریب. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو آخري امت مرحومه دا بم په حق باندې قائم یې او که په دې لار کې تاسو ازمایښونه راځي یا امتحانات راځي نو هغه به خند پیشانه سره برداشت کوئ. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل. په ټولو کې زیات امتحانات په پیغمبرانو راځي او چې څوک بیا څومره الله ته نږدې دی نو په هغه امتحانات زیات راځي. نو الله رب العالمین دا غي چې کوم دنو هغه تذکرہ کی فرمایي چې کان الناس امه واحده ودا ټول انسانان یو ډله او یو جماعت یعنی قائمین علی التوحید ټول په توحید باندې قائم. خو بیا سي چلو شو فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین. نو معنا دا چې فختلفوا بیا د خلق اختلاف وکړو. لاول ټول په توحید باندې قائم خو بیا آپس کې اختلاف شروع شو. چا توحید باندې قائم پاتې شو او چاته انحراف وکړو. نو الله تعالی دا غي د هدایت لپاره او د رهنمایي لپاره پیغمبران راولېګل. فبعث الله النبیین پس راولېګل الله رب العالمین پیغمبران لرا داسې پیغمبران مبشرین لمن آمن بالجنه ومنذرین لمن كفر بالنار. هغه هم مبشرین دي او هم منذرین دي. وانزل معهم الكتاب بالحق او راولېګ الله رب العالمین سره دغه پیغمبرانو نه کتاب لرا جنسي کتاب کله تورات په شکل کې کله د انجیل په شکل کې کله د صحیفو په شکل کې او بیا په آخر کې د قران حکیم په شکل کې راولېګ الله رب العالمین سره دونه کتاب لرا یعنی جنس آسمانی کتاب لرا په حق سره دې لپاره ليحكم بین الناس یا ليحكم ضمیر الله تراجه دی. الله راولېګل دې لپاره چې الله فیصله وکړي او یا دې لپاره چې دا کتاب فیصله وکړي. دا کوم کتاب چې الله راولېګو ليحكم بین الناس دې لپاره چې فیصله وکړي دا کتاب یا فیصله وکړي الله رب العالمین فمن ذ خلقو کې فيما اختلفوا فيه فيما په هغه څه کې چې دوی اختلاف کړو باغې کې چې هغه توحید مسله ده چې څوک په توحید قائم دي او څوک ته انحراف کوي نو چې دا غي په منځ کې یو قول فاصل راولي. وما اختلف فيه الا الذين اوتوه او اختلاف نو کړي په دغه کتاب کې لکن هغه کسانو چې ور کړي شو هغه دا کتاب من بعد ما جاءتهم البينات رست دهغنا چراغلی دوی ته هغه دلایل واضحه بغيا بينهم بغيا منع عنادا د وجد عناد او د زدنا په ما بین خپل کې دا دوی چې د کتاب نه انحراف کړي وو نو دا دی وجنه نه د جهالت د وجنه خپې پوي او د خدای کتاب دی او الله تعالی راستولې دی خو بس دی به د دنیا د خواهشاتو د وجنه او د خپل مالی مفاداتو د وجنه ضد به شروع کو او چې کوم نه داغې نه به انحراف کو. فهدى الله الذين امنوا نبذ هدایت ورکو الله رب العالمین هغه خلق ته چې کوم ایماندار مسلمانانو د پاره د هغه مسلې او د هغه عقیده اختلافو فيه من الحق باذنه چې دوی اختلاف کړو پاغي کې چې هغه حق او هغه حکم د الله رب العالمین سره او الله رب العالمین هدایت کی هغه چاته چې وګواړي په طرف دا غلار نه برابر باندې ام حسبتم اوس په هدایت باندې پاتې کېدل او په صراط مستقیم باندې ودرېدل نو دا هم یو مشکل عمل دی. په دې کې امتحانات راځي په دې کې د مال د جان د عزت دا غي چې کوم نه هغه امتحانات پکې راځي نو الله وی دا برداشت کوي. ام حسبتم او ورسره دا ترغیب ال الجهاد مخکې د جهاد احکام تیر شوی دي مال بلګي او جانی قربانی به ورکای. الله تعالی وی تاسو سابقه امتونه دا غي تاریخ وګورئ بار باندې ارشوی دي او ډیر مختلف امتحانات سره مخشوي دي نو تاسو هم اق شان تکلک ودرېږئ. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه آیا ګمان کوي تاسو اے مسلمانانو د دې خبرې چې تاسو به داخل شئ جنت ته او ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم او حال دا چې لا تر اوسه پورې نه دراغلی تاسو ته په مثل د هغې خلقو باندې خلو معنا مزو چې هغه تیر شوي دي وړاندې ستاسو نه هغه پخواني امتونه د هغې امتحانات خو لا په تاسو نه دي راغلي
وګوره مونږ کتابونه کې وایي یو لم دی یو لما دی، نو دواړو کې لږ لږ فرقونه دي، یو فرق پکې دام دی چې په لما کې توقع وي او په لم کې توقع نه وي. ولما یاتکم هغه امتحانات چې په سابقه او قومونو راغلي وو هغه لا په تاسو راغلي نه دي خو متوقع دي، هغه شان امتحانات به راځي. خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء، اوس دا دغه بیان دی. مثل الذين خلو من قبلكم باندې کوم امتحانات راغلي وو رسیدلی وو هغې ته البأساء یعنی شدت الفقر والضراء او شدت المرض، سختی بیماری پر راغلی وي، بدنی امتحان او دارنګ په هغې باندې سختی غریبی او فقیری هم راغلی وي. وزلزلوا، زلزلوا معنا ازعجوا، او دوی جړه قولی شي وو، سمې زلزلې پر راغلی وي، حرکت ولا ورکړی وو. وزلزلوا او دوی جړه قولی شي وو حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، تر دې چې وبویل هغه د وخت نبی او رسول او هغه خلقو چې هغه ایمان راوړی سره د دنه سبا وي متى نصر الله، کله به هغه امداد د الله رب العالمین. پیغمبر ته وی علیه السلام چې د خدای هغه امداد به کله راځي. الله رب العالمین ورته جواب ورکړ چې الا ان نصر الله قریب، خبردار په تحقیق سره امداد الهی چې دی هغه نږدې دی دوته. یسألونک ماذا ينفقون، دا په دې منځ کې الله رب العالمین د عقیدې د توحید دپاره او د دنیا هغه ټول تاریخ هغه په اجمالی طریقې سره په ګوته کړ چې همیشه لپاره پیغمبران راغلي دي د توحید د عقیدې د بیان دپاره او کتابونه راغلي دي، او چې چا انحراف کړی دی هغه الله تعالی ذلیله کړي دي، او چې څوک په دغه عقیده قائم دي الله تعالی هغه کامیاب کړي دي. اوس الله تعالی د ابواب البر هغه سلسله بیا مخ وړاندې بوځي، د جهاد او د حج هغه احکام هغه بیان کړل. اوس یو سوال دی انفاق فی سبیل الله، انفاق مخکم څه حصہ تیره شوه، خو یو صحابي دی حضرت عمرو بن الجموح رضی الله تعالی عنہ، ډیر مالدار صحابي دی. پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ماذا ننفق من اموالنا واين نضعها، ویجی مونږ به خپل مال څومره مال به خرج کوو. الله تعالی وی انفقوا انفقوا، مثلا مقدار شته، سلیمټ او حد بندي شته، څونه مال به خرج کوو. او بل دا د مصارف سری چاله به ورکو. نو دا سوال دوه ځای کې راغلی دی، رسوم را روان دی یسألونک ماذا ينفقون، او دلته هم دی یسألونک ماذا ينفقون. نو دې کې د مصارفو جواب دی چې دا مال بچاله ورکوي. نو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى، مصارف ورته بیان کړل، او الته کې د مقدار بیان دی چې څه شی به خرج کوو. قل العفو یعنی الزائد عن الحاجت، خپل حاجت والا ځان سره پرېږده، او چې کوم د حاجت نه سیوا دی نو بس هغه بیا خرج کوه، ځکه چې کوم ستا خپل حاجت دی او هغه دې خرج کو نو بیا په خپله چې کوم دی نو هغه ضرورتمند دی او لاس به دې بیا بل ته نیولی، نو خپل ضرورت والا مال هغه مه خرج کوه، او سیواګره چې دی نو هغه خرج کوه. نو دې کې د مصارفو بیان دی. خو علما فرمایي وی دا مصارف چې کوم الله تعالی ذکر کړي دي نو دا د انفاق تطوع دپاره دي، نفلی خیرات. یو خدا دی که زکات په شکل کې یا د عشر په شکل کې، نو بیا خو تا هغه والدینو له نشي ورکولی، ځکه په والدینو باندې خو زکات نه کېږي، او یا صدقات واجبه هغې له نشي ورکولی. نو دې نه مراد دی هغه نفلی خیرات. الله تعالی وی د مور پلار خیال ساتئ، کله وله هدیه وړه، کله وله ډالۍ وړه، کله وله تحفه وړه، دغه رنګې رشته داران دي، یتیمانان دي، مساکین دي. نو دې کې د دې مصارفو بیان دی. نو الله تعالی هغه سوال او جواب ذکر کوي. یسألونک ماذا ينفقون، سوال کوي دا صحابه کرام ستانه ای نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څه شی دوی خرج کړي، یعنی فی سبیل الله. ماذا یعنی مقدار، او چاله ورکړي. قل ما انفقتم من خیر، تو فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قل یعنی فی الجواب، دی سوال کی تو جواب ورکا چې هغه چې تاسو خرج کوئ د سمالنا فللوالدین، پس د پاره د مور او پلار، او د پاره د رشتہ دارانو، او د پاره د یتیمانانو، او د پاره د فقیرانو، او د پاره د مسافرو کسانو. وما تفعلوا من خیر، او هغه چې تاسو کم کار وکئ د نیک عمل. سمانا ما تنفقوا من خیر یعنی ما تفعلوا معنا تنفقوا،
چې تاسو کوم عمل وکړئ یعنی انفاق فی سبیل الله وکړئ فإن الله به علیم بشک الله رب العالمین پاغي باندې عالم او با خبر دی كتب علیکم القتال وهو كره لكم اوس د انفاق سره د قتال فی سبیل الله د دوانو یو بل سره ډیر مناسبت دی او مخکم د قتال احکام تیر شوی دي نو بیا الله رب العالمین داغي بقیه او تتمه ذکر کوي چې یو حکم په ابواب البر کې دا دی چې د الله په لار کې به جهاد کوي او دا جهاد چې دی نو دا خو طبعا انسان ته مکروه دی ځکه پاغي کې سر دی پاغي کې قرباني پیش کول دی او مشکل کار دی آسان کار نه دی خو الله تعالی ډیر سيزونه بداسي چې تاسو ته طبعا مکروه وي او معالن د انجام په لحاظ سره پاغي کې خیری او ډیر سيزونه بساسو طبعا خوخ وي خود انجام په لحاظ سره او پاغي کې ستاسو لپاره تاوان وي وګوره یو دی قتال یو دی قعود عن القتال نو قتال انسان ته طبعا دا مکروه دی او قعود عن القتال انسان ته طبعا دا یعنی خوخ دی او دا ته کوم نه محبوب دی خو تاسو خپل هغه کراهت طبيعي ته نه ګورئ بلکې تاسو د الله رب العالمین هغه حکم ته ګورئ چې انجام یې سره د ګورو سره والله يعلم وانتم لا تعلمون تاسو دا کار په انجام نه پوهیږئ او الله تعالی دا کار په انجام پوهیږي چې تاسو جهاد ته ورمخکې کېږئ نو بظاهر ډېر مشکل کار دی خو دې سره ټول امت مسلمه محفوظ شي الله تعالی دې په انجام پوهیږم او چې تاسو جهاد نه کور کې کېنئ او دا غي نه چې کم دین هغه تختې نو نتیجه وای دی چې ټول امت مسلمه هغه به ماته خوري او ټول مسلمانان دا غي مال او جان او عزت ابرو او شعائر الله هغه بغیر محفوظ وي الله تعالی د جهاد هغه حکم کی فرمایي کتب علیکم القتال کتب معنا فریضه وګوره یو عام حالات دي نو په عام حالاتو کې جهاد فرض دی او فرض کفایي نو که یو ډله د مسلمانانو مجاهدینو دا سیوا چې هغه په جهاد کې مشغوله وا نو غاړه به د ټول مسلمانانو خلاصي خو کنا نفیر عام راغی نفیر عام دا چې امام المسلمین اډر ورکو چې لکه ټول به وځي لکه په غزوه تبوک کې نفیر عام څوک په پاتې کېږي نه او ټول به وځي نو بیا جهاد فرض عین دی بیا بزویه د پلار نه تپوس نه کوي او خزه به د خاوند نه تپوس نه کوي او غلام به د خپل مالک نه تپوس نه کوي او په عام حالاتو کې چې جهاد فرض کفایي ده نو بده کې یو بچي جهاد لذي نبي ابد والدینو نه اجازه غواړي کداغي اجازه نه اخسته نبي ابد چې کوم نه په ګناه کې او په غلطۍ کې به واقع کیږي او د یو قول مطابق اصحاب الاعراف چې رسو براشي یو اهل جنت دي یو اهل جهنم دي او یو به دي اصحاب الاعراف په دیوال باندې ناسخه نه جنت ته داخل دي په ابتدا کې او نه جهنم ته نو دا سوق دي نو دا غي ګڼ تشریحات دي یو پکې دا چې دا هغه مجاهدین او شهیدان دي جهاد لتلی دي نیت او عمل خده خو بدون اذن الابوین د مور او پلار اجازه ورته نه وکړه نو الله باندې ایثار کړی لا جنت ته نه داخليږي ها اخر کې بیا چې کوم دین الله تعالی اډرو چې جنت ته داخل نو چې کله فرض کفایي دی نو اذن شرط دی او چې کله فرض عین شو بیا دا غي لپاره اذن ليس بشرط كتب عليكم القتال وهو كره لكم فرض کړه شوی دی پتا سبحان اے مسلمانانو جهاد فی سبیل الله او حال دا دی چې دا ناپسندیده دی تاسو ته كره لكم یعنی مکروه لكم طبعا شرعا خو به انسان جهاد ته بد نه ګوري غنی به کافر شي باغی باندې د دایره د اسلام نه بوزي خدا طبيعي خبره ده وهو كره لكم هغه مکروه دی او ناپسندیده دی تاسو ته یعنی طبعا انسان مزاج داسې دی چې کله سختی راشي قرباني راشي او شدت راشي نو د خامخه هغه شی خنه غني روزه را روانه ده نو اوس دا روزه کې دا وګه تګه نار نور پاتې کېدل نو دا طبعا انسان ته بوج وګوره شرعاً خو بده باندې بوج نه دی مثال په تور باندې سخت کې دی او وبوته حزب کیږي وبوته خشوق کیږي او ته له 1 کروڑ روپے ورکا هم دې یو ساس کې وبنس کیږي ونی ویزه کړه الله حکم نشته خو یو طبيعي او بوج خو دې کړه نو وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم او قریب ده چې تاسو ناپسندیده غنئ یو سیل لرا ان تکرهو شیئا ان کل جهاد
وهو خیر لکم او هغه ډیر بهترین وي ستاسو لپاره معالا د انجام په لحاظ سره وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم او قریبه ده چې تاسو پسند غنئ یو شی لره کالقعود عن القتال چې د جهاد نه کور کینو او کور پاتې شو نو تاسو ته دا خبره پسندیده ده وهو شر لكم او حال دا چې دا ناکاره دی ستاسو لپاره معالا د دې انجام به خرابي امت مسلمه به ټول ماته وخوري او هغه به ټول کمزورې شي او یا سن علماء وی مفسرین وی وعسى ان تكرهوا شيئا تاسو به بد غنئ یو شی لرا یعنی ابتداء وهو خیر لكم انتهاء اول کې به تاسو بد غنئ خو چې انتها ته انجام ته ګورئ نو به ډېر ښکلې نتیجه به راوځي وعسى ان تحبوا شيئا او تاسو به خوښ غنئ یو شی لرا ابتداء وهو شر لكم انتهاء انجام به خراب استاسو لپاره لکه قعود عن القتال شو والله يعلم وانتم لا تعلمون یعنی والله يعلم نهایته وانتم لا تعلمون نهایته تاسو خو د کار په انجام نه پوهیږئ کنه تاسو خو سرسری سطحي خلک وقتی حالاتو ته ګورئ او الله تعالی چې کوم نه هغه د کار هغه انجام هغه ته معلوم دی نتیجه به سره وځي الله رب العالمین عالم دی په هر یو شی باندې او تاسو نه عالمان په ټولو سيزونو باندې يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه مخک حکم راغې د جهاد فی سبیل الله او داغه لازم والے او داغه ضرورت اوس بعض اوقاتو کې داسې وشو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو سریه ولېګله یو سریه دا یو غزوه ده نو بکم غزا کې چې پیغمبر علیه السلام بنفس نفیس شامل دی نو هغه غزوه او چې کله صحابه کرام او قافلې لګلې دي او په خپل نه دی تل پاغي کې هغه وی سریه یو سریه ولېګله ویلار شي او د دشمن تعاقب وکي او بیا جهاد وکي هغه چلاړل نو دا هغه خیال داو چې ګننن 30 جمادی الثانی دی د جمادی الثانی 18م تاریخ دی او جمادی الثانی دا خو په اشهر حرم کې نه ده نو هغه جهاد کو یو کافر مړ کو ابن الحضرمی او حلال کې هغه 30 جمادی الثانی نه وا هغه یکم رجب دا میاش کله د 29 او کله 30 نو هغه میاش د 29 و نو دا تاریخ 30 جمادی الثانی نو بلکې دا یکم رجب او رجب چې دی نو دا په اشهر حرم کې دی او اشهر حرم موږ پرون ویلیو چې تر دې چې جاهلانو او مشرکانو د مکی غیبم دغه احترام کو او باقي کې به جنگ جګړه نه کوله او د پلار قاتل ته هم سنوي نو کافرانو اعتراض شروع کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې او مسلمانانو باندې ګوتی اوچته کړی عجیب مسلمانی ده عجیب پیغمبر دی ښا د اشهر حرم احترام هم نه کوي دا خو زمونږ روایت دي او د پلار او د نیکه د وختونه په دې میاش کې چرته چا جنگ نه دی کړی او د صحابه کرام راغلل او چې کوم نو سړی مړ کو د رجب په میاش کې صحابه کرام سره غم پیدا شو پیغمبر علی السلام نه تپوسونه شروع کړل چې جی حضور دامونه چې کومه عمل شوه دی په اشهر حرم کې جنگ کول دا ښکار دی که ښکار نه دی يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه نو الله رب العالمین داغه غسوال را نقل کو او داغه جواب ورته ورکړي خلاصه جواب دا دا چې په اشهر حرم کې جنگ کول دا کبیر یعنی ذنب کبیر دا لوی ګناه ده په پرونه تاسو ویلو چې دا په ابتدا د اسلام کې دا جایز نه او بیا وروسته حکم راغلی دی چې قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه خدا دا مخکنی حالت حکم دی نو الله تعالی وی ټیک دا په اشهر حرم کې جنگ کول ښکار نه دی اوس صحابه کرامو چې وکړو نو حالان کې هغه خو په قصر نه وکړي هغه خو د غلطۍ د وجه نه کړي وو خو بهرحال یو غلطي ته نه وشوه یو خطا ته نه وشوه سړی مړ کو د رجب په یکم تاریخ باندې نو الله رب العالمین فرمایي بل طرف ته دا کافران چې دي نو دوی یعنی وی غلبین را پاسې نو کوزي ته وی پتا کې دوه سوري دي مسلمانانو یو غلطي وکړه هغه قصدن عمدن نه د کړي په خطا کې کړي دا او بل طرف ته دا کافران سجل کوي دوی چې کوم دی وصد عن سبیل الله یو طرف ته خلق د الله د لارې نه منی کوي څوک ایمان ته نه پریدي که څوک هجرت لذي هغه هجرت تم نه پریدي نمبر 1 جرم شو او نمبر 2 وکفر به او دی په الله رب العالمین باندې کفر هم کوي
په بیت الله کې دنه 360 بوتان یخي دي او شرمېږي نه دا الله د پاره انداز پیدا کړی دي نو کفر هم کوي او نمبر 3 والمسجد الحرام دی په مسجد حرام باندې هم کفر کوي ځکه د مسجد حرام احترام خو دې پایمال کړی دی د بیت الله عزت او داغه احترام هغه نه دی کړی پیغمبر علی السلام او صحابه کرام هغه منع کړیو او بل و اخراج اهله منه چې کوم اهل د مسجد حرام د پیغمبر علی السلام او صحابه کرام نو د مکه مکرمه نه جلا وطن کړی دي د کور کلی نه وخت کلی دي الله تعالی صحابه کرام کې یو غلطی ده او هغه قصدن نه ده بلکې خطا ده او په تاسو کې سلور جرمونه دي او بیا ځان د خلق وای او هغه د خراب خلق وای تاسو له پکار دي چې په خپل گریوان کې سرخ کته کوي نو قران حکیم هغه سوال او هغه جواب هغه را نقل کوي فرمایي وګوره دلته کې يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه ودا قتال فيه دا د شهر حرام نه بدل واقع شوه دي دې بدل استعمال ځکه دا اشهر حرم چې دي نو دا په قتال باندې مشتمل دي بده کې جنگ کوي نو یو مشتمل دی او یو مشتمل دی سوال کوي دا صحابه کرام ستانه اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بار د هغه میاشت محترمه کې چې جنگ کول بده کې څنګه دي جایز دي که ناجایز دي قل قتال فيه كبير تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې جنگ کول بده میاشت محترمه کې کبیر یعنی ذنب کبیر دا لوی جرم دی خکار نه دی د محترم میاشت احترام به ملحوظ ساتي دا په ابتدا د اسلام کې و دا قتال فيه مبتدا دا او کبیر دا ول خبر دی او کته نکره مبتدا نه واقع کیږي نو موږ نکره محض مبتدا نه واقع کیږي او دا نکره مخصصه ده قتال فيه تو فيه سره تخصیص شوه دی هغه جنگ چې په محترم میاشت کې کبیر یعنی ذنب کبیر وصد عن سبيل الله وكفر به او خلق من کول وصد یعنی وصد الناس او خلق من کول دا غلار د الله رب العالمین نا یعنی د الله پاک د دین نا او کفر کول په الله رب العالمین باندې او کفر کول په مسجد حرام باندې مدې د خیالو کوي یا دا والمسجد الحرام دا په دغه کفر سره متعلق شي نو دی په مسجد حرام باندې کفر کړل او یا دا په سبیل الله باندې عطف دی نو بیا د صد سره متعلق دی نو معنا دا ده وصد عن سبیل الله وصد عن المسجد الحرام او دی خلق منی کوي دا مسجد حرام نه لکه صلح حدیبیه کې پیغمبر علیه السلام او اسوار لسو صحابه کرام راغلي وو احرامونه کې خبرې نه خودل ښه ویتا وسکل عمره نشي کوله واخراج اهله منه او وکل دا اهل د مسجد حرام دغه مسجد حرام نه پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام د ټول د مسجد حرام نه او د مکې نه وختي دي جلا وطن کړي نو دا تاسو چې کوم جرایم او غلطۍ کوي نو اکبر عند الله دا ډیر لوی دی بنز د الله رب العالمین باندې یعنی اکبر عند الله جرما دا د الله بنز په جرم کې ډیر زیات دي من القتال فيه جسو جنگ کی په شهر حرام کې په شهر حرام کې جنگ کول بد کار دی خو هغه دومره بد کار نه دی تاسو چې کوم جرایم کوي او کوم غلطۍ کوي نو دا داغې ډېرې بدې دي والفتنه اکبر من القتل فتنه معنا شرک والفتنه او دا فتنه یعنی شرک تاسو نو دا ډېر لوی جرم دی د قتل نه صحابه کرام خو یو قتل کړی دی او هغه په غلطۍ باندې او تاسو ټول د سیل میں مشرکان یې د خدای دشمنان یې او په بیت الله کې دنم بوتان کیدي نو بیا غتا جرم نخکاری او بل طرف ته صحابه کرام هغه یو حرکت چې هغه په خطا باندې شوی دی نو هغه ته جرم کاری ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم او همیشه دي دا کافران او مشرکان چې دوی جنگي کی تاسو سره تر دې چې دوی واپس کی تاسو لره دا غدین تاسو نه ان استطاعوا کله کوسه وشه الله تعالی کی طاقت د باندې برشو نو د دې کوشش دا دی چې د مسلمانان بیرته مرتد شي دا ګوره همیشه لپاره قران حکیم سوار له سوکاله مخ کې ویلي دي او وسم کافران په دې مهنت دي ولا يزالون يقاتلونكم همیشه مسلسل لگاتار دی جنگونه کوي او کوشش دا دی چې مسلمانان د ایمان نه واپس شي او د ایمان نه محروم شي دا د باندې سود نه دی ان استطاعوا ومن يرتد منكم وصلى الله تعالی فرمایي ګورئ
کافر خو به محنت کوي چې مسلمان د ایمان نه لاس ووینځي او دی نعوذ بالله مرتد شي، خو ګوره تاسو چېرته دا کارونه کوي. هسې نه چې یو نوجوان د دنیا د زیب و زینت د وجې نه یا د مال و دولت د وجې نه قادیانې شي او یا کرسچن شي او یا بل بد عقیده او سوشلیست جوړ شي. ځکه الله تعالی وایي دې ته وایي مرتد، او د مرتد حکم دا دی حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة، دنیا او آخرت کې اعمال ټول تباہ و برباد شو. دنیا کې څنګه برباد شو؟ که ښځه یې وه نو چې کله دی مرتد شو نو هغه ښځه هغه پې باندې حرامه شوه. مسلمانه ښځه د کافر په نکاح کې بیا نشي پاتې کېدی. او که چېرې د مسلمان مورث مړ شو نو دی د هغه نه میراث نشي وړلی، او که دی مردار شو نو جنازه به پې نه کوو او د مسلمانانو په قبرستان کې به یې نه دفن کوو. نو دا ټول فی دنیا شو او په آخرت کې تباہ و برباد دي، ځکه چې ابدن به دی جهنم لذي. دا د مرتد سزا ده. البته مرتد یو سړی دی یو ښځه ده. نو که دا سړی مرتد و نو د هغه دپاره کتابونه وایي چې په 3 ورځې کې دننه د شکوک شبهات هغې ټولو ازاله به وشي. که مسلمان شه بیا خو ټیک ده فبها و نعمت، او که نه شو نو یقتلو دی به قتل کړی شي ارتدادن. او که چېرې ښځه وه نو د هغې دپاره قتل نشته. د هغې دپاره حکم دا دی چې جیل ته به یې واچئ حتی تموته او تتوبه، تر دې چې یا خو توبهګاره شي او یا که توبه نه وباسي نو مکه چې مرداره شي، یا توبهګاره شي او یا مرداره شي. په دې جیل کې دننه نو د هغې دپاره عمر قید دی. نو الله تعالی فرمایي کافر خو به محنت کوي چې ته د دین نه واپس شي، خو ګوره پام کوه چېرته مرتد نه شي، ځکه د مرتد سزا او انجام ډېر خطرناک دی. نو علما فرمایي یو کافر اصلي دی او یو مرتد دی. کافر اصلي معنا دا ده د پخوا نه بس دی هندو دی، هندو را روان دی پلار په نیکو، نو دا کافر اصلي دی. نو موږ مخکې ویلي وو چې بیا د هغه مال جان عزت ابرو دا د اسلامي سټیټ ذمه داري ده، او دی به په اسلامي وطن کې پاتې کېږي، د چا پلار هم ورته غږ نشي کولی. او یو دا دی چې دی اول مسلمان او بیا کافر شو، نو دا دی گویا کې په اسلام باندې اعتراض کوي او خلقو ته دا پرچار کوي چې یاره دا اسلام نعوذ بالله دې کې څه خوش ته، نو دا په اسلام باندې عیب او داغ لګول دي. نو د هغې دپاره بیا سزا چې الله تعالی ذکر کړې ده نو هغه چې کوم دی دغه ده د مرتد سزا، هغه چې کوم دی قرآن حکیم ذکر کوي. نو مسلمانانو ته الله تعالی وایي ګوره د دې نه ځان بچ وساتئ. البته یو مسله ده که دا مرتد لګېدلی و حج چې کله دی مسلمانو نو حج یې کړی و او یا یې منځونه تلاوتونه عبادتونه او ختمونه یې کړي وو، بیا چې کله مرتد شو نو د ارتداد نه پس په ده باندې محنت وشو شکوک شبهات یې وله ټول ختم کړل عالمانو او قاضیانو، نو دی بېرته ایمان ته راغی. نو هغه حج چې مخکې کړی و نو هغه قایم دی که نه ختم شو، او هغه کوم منځونه تلاوتونه چې یې کړي وو پخوا په حالت د اسلام کې د هغې ثواب به ورته میلاویږي اوس او که نه. نو دا مسله اختلافي ده او محل النزاع دی. امام شافعي رحمه الله او بعض مجتهدین وی هغه حج هغه بیا پاتې شو، د هغې ثواب به ورته میلاو شي غاړه اخلاصه ده، او هغه ټول نیکۍ چې دي هغه به بیا د اعمالو په تله کې حسابېږي. ښه ځکه الاسلام یهدم ما کان قبله، په اسلام سره سابقه ګناهونه ټول ختم شو. او زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه، چې کله دی مرتد شو نو هغه کوم حج چې کړی و نو الله تعالی وایي چې حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، نو د حج هم ختم شو. نو که بیا یې اسلام راوړو نو بیا به حج کوي، هغه سابقه حج ختم دی، او هغه کوم اعمال چې کړي وو نو هغه اعمال هم ټول ختم دي. اوس به نوی دا دی داسې دی لکه نوی دی په اسلام کې داخل شو. بہرحال دغه ځان تشریحات دي. نو الله تعالی فرمایي د کافرانو د سازش شکار کېږئ ما، چېرته د ایمان نه لاس ونه وینځئ، دوی خو به محنت کوي. ولا یزالون یقاتلونکم، او همیشه دي دا کافران چې دوی جنگي کتاب سره تر دې چې دوی واپس کی تاسو لره حتی یردوکم، یعنی کی یردوکم، حتی په معنا د کی سره، کی سببي چې دوی واپس کی تاسو لره د هغه دین ستاسو نه، ان استطاعوا کله که د دوی وسو شو او طاقت یې ورسېد، خو تاسو مه کافران کېږئ، مه واپس کېږئ. ځکه ومن یرتد منکم عن دینه، هر هغه څوک چې هغه مرتد شه په تاسو کې، د مرتد خپله لغوي معنا واپس کېدل، رد یرد ردن،
او باب افتعال د ارتد ارتدادا واپس لوٹنا او دیم دو ایمان نه بیرته کفر ته واپس. نو چې څوک مرتد شپتا سو کې دا غدین خپلنا او دې مړ شو او هو کافر، حال دا دی چې د کافرو خاتمه په کفر باندې وشوه، نو فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة، نو پس دغه کسان چې دي حبطت اعمالهم، حبطت معنا ضاعت، باطل شو اعمال ددو په دنیا کې هم په آخرت کې، واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، دې همیشه لپاره مخلد فی النار دی. ان الذين آمنوا والذين هاجروا، اوس هغه مخکنی سوال چې کوم شی وو صحابه کرام وی جی موږ نه په شهر حرام کې قتل شوی دی، نو د دې حکم څه دی؟ نو الله تعالی وی دا خو سخته ګناه ده. البته کافرانو له اعتراض حق ځکه نشته که مسلمانانو نه یو خطا شوی ده، د کافرانو نه خلص شوی دي جرمونه او غلطۍ او جرایم، نو مسلمانانو سره سوال پیدا شو او دا یو احتمال پیدا شو چې ټیک ده الله رب العالمین به مونږه په دغه خپل عمل باندې رانی سینا، ځکه زمونږ نه خطأن شوی دی او زمونږ نه چې کوم دی قصدن نه دی شوی، خدا دې چې مونږ ته په اجر نه میلاویږي. نو الله تعالی وینا چې څوک هم نیک عمل وکي الله تعالی به ضرور هغه اجر ورکوي. مسلمانانو په شهر حرام کې چې کوم جهاد کړی دی د خپل سوچ مطابق ودوی دا 30 جمادی ثانی ده، نو دا هجرت دی او په هجرت او په جهاد او په ټولو اعمالو باندې به الله رب العالمین اجر ورکوي. نو دا هغه شوبه الله تعالی ختمي بشارت دی. ان الذين امنوا بشک به تحقیق سراغه کسان چاغي ایمان راوړل دي او هغه کسان چاغي هجرتونه کړی دي، هاجروا عن اوطانهم، او دوی جهادونه کړی دي په لار د الله رب العالمین کې، اولئک يرجون رحمت الله، دغه کسان دی امید لري او عقیده لري د رحمت د الله رب العالمین. والله غفور رحیم. يسألونك عن الخمر والميسر، ابواب البر کې بل یو مسله ده د شراب او د جواری متعلق، او د دې متعلق هم تاسو شوه د چې آیا دا جواری کول میسر او یا دا شراب استعمالول او سکل د دې اجازه شته او کنيشته. نو په ابتدا د اسلام کې د شراب داغه حلو د حرمت حکم نو راغلی، قران حکیم تدریجی تور سټپ بای سټپ داغه حرمت راوسته دي، او باغی کې حکمت داو چې دا شراب داغي د معاشري داسې او لازمه وا، لکه زمونږ چای کم د غم خادي بیٹک اجرا او میلما کوربا ار خلک هو چي او چي، نو خلک سباک نه کوي په دی باندې. دغه مثال داغي د شراب او دورونه بچلیدل، نو قران حکیم داغي متعلق تدریجی حرمت راوستل، ځکه که یکدم حرمت راغلی وي نو شاید چې معاشره باغې ته هغې کې به ډېر لوی بګاړ راغلی وي، او چونکې اسلام دین فطرت دی او الله تعالی کارونه د حکمت دي، نو په یو طریقه سره الله تعالی د هغې حرمت راوست. نو اول تپوس دا وشو چې آیا شراب او جواری د دې حکم سره، نو الله تعالی جواب ورکوي چې په دې کې فایدې هم شته او په دې کې نقصانات هم شته. البته نقصانات چې دي دا د فوایدو نه زیات دي، او هغه نقصانات مختلف دي. د مال تباهي ده، بل شراب چسکي عقل بدلار شي، چې عقل دلار نو بیا نعوذ بالله په زنا باندې هم ایله نه کوي، په حرام کاری باندې هم ایله نه کوي، په قتل باندې هم ایله نه کوي. دې وجه چرته شراب خانی دي نو هغه د زناکارۍ اړې دي، ها چرته شراب خانی دي نو هغه د قتل او د کنزلو هغه د هغې اړې دي، نو هغې سره معاشره ورانېږي. نو داسې خو نه وي چې حرام دي، خو الله تعالی فایدې هم پکې شته او تاوان هم پکې شته، او تاوان یې د فایدو نه زیات دی. نو چې کوم ډېر انتهایی الله تعالی ته چې کوم دی نو هغې له سوچ او پویه ورکړې وه، نو هغې خلقو شراب پرېښودل. هغې وي چې د یو شي تاوان د فایدې نه زیات دی، خو د څکلو شی نه دی که نه. او بعضې حضراتو بیا هم څکل، هغې وي الله تعالی خو داسې نه دی ویلي چې دا حرام دي. نو بیا داسې وشو چې یو پیری حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دعوت وکړو. دعوت کې خلقو خوراکونه وخوړل، بیا به کې شرابونه وڅکل، ځکه چې حرمت خو نه. یو صاحب د ماښام مونځ ته مخکې کو، نو چې هغه مونځ پړاوه سورة الکافرون شروع کو، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نو هغه وی قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون، نو معنا د کوم ځای نه کوم ځای ته لاړه. نو الله رب العالمین آیت راولېږه چې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، ایماندارو مسلمانانو چې کله تاسو نشه یې نو بیا مانځه ته مه نږدې کېږئ،
نو نورو حضراتو هغوی شراب پرېښودل، هغوی وایي چې یو سړی سره مونځ نشي کولی، الله ته حاضري نشي کولی، نو دا شی د څکلو قابل نه دی. او بعضې حضراتو بیا هم څکل، مانځه وخت کې به یې نه څکو او بل وخت کې به یې څکو چې کم فارغه ټایم دی. نو بیا الله تعالی دریم آیت راولېږو چې یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. الله وی دا پلیت دی او دا شیطانی عمل دی، شیطانی کیل دی. فاجتنبوه، د دې نه اجتناب وکئ لعلکم تفلحون، چې تاسو کامیاب شئ. او بیا الله تعالی آخر کې وی فهل انتم منتهون، منې به شئ که نه؟ نو حضرت عمر صاحب او صحابه کرام وی یا رب انتهینا انتهینا، بس مونږ منې شو. نو پاغې سره ابدن حرمت راغی. اوس د ټول امت دا اجماعي عقیده ده چې شراب دا محرم دي، او کچا اوس کل نو پاغې کې دی حد، هغه حد به پاغه باندې جاری کیږي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې شارب الخمر کعابد اللات والعزى، دا د شراب اسکون کې داسې دی لکه د چې لات او عزا بت ته هغې ته یې سجده لګوري. او دا ساینسدانان او حکیمان او ډاکټران د هغې په دې باندې اتفاق دی، وایي چې کوم سړی شراب څکي، شرايين یو رګونه دي ویدای کمزوري شي، حافظه خراب شي، قوت عاقله هغه متاثر شي. او ټول چې کوم دنو هغه تحقیقات نن په دې باندې شوي دي چې دا نشاور سیزونه چې څومره دي، نو بعض ائمه خو وایي چې چرس او افیمه او چې څومره سیزونه دي نو دا هم د شرابو په حکم کې دي. او زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه شراب حرام قطعي دي او په هغې کې حد دی، او دا باقی سیزونه چرس او اپیم که نشی راوستا نو بیا په هغې کې تعذیر دی، حد پکې نشته، خو په هغې کې تعذیر به ورکوي اسلامي حکومت او اسلامي قاضي. دې پاره چې دا معاشره دا د منشیاتو نه او د نشاور سیزونو نه دا د هغې نه چې کوم دی نو خالي شي. نو یو د شرابو سوال دی او یو د میسر. میسر ویل کېږي جواری ته، او جواری ته ځکه میسر وایي چې دا مشتق دی یا د یسر نه یا د یسار نه. که یسر شي سهولت ته وي، یرید الله بكم اليسر، او دام ډیر په آسانۍ باندې ډیر په سهولت باندې بې کړاوه بې محنته یو چکی ولګوله چې بس د بلاو پیسو مالک شخه کوی ګټلې په یسر سره په آسانۍ سره. او یا یسار دی، یسار وي مالدارۍ ته، نو بس دی په آسانۍ سره دته مالداري میلاو شوه او بلا پیسې هغه ته میلاو شوې. چونکې دا جواري چې کومه ده د هغې مختلف قسمونه دي. هغه وخت کې په غشو باندې به جواری کوله، څوک نن سبا د لاټرۍ په شکل کې جواری کوي، څوک ډیسونه کوي، څوک انعامي بانډونه کوي، څوک بیمې کوي. نو دا ټول مختلف چې کوم دی نو په هغې کې د جوارۍ اقسام دي. بیا فقهاو د هغې جزیات او د هغې چې کوم دی نو هغه تفصیلات هغه ذکر کړي دي. مقصد دا دی چې دا مال دولت د هغې ګټل او د هغې خرچ کول دا دواړه د اسلامي قرآني قانون مطابق شي. چې کومې حلال لارې دي، تجارت کوا، کاروبار کوا، زراعت کوا، ملازمت کوا، لیکن جواری مکوا، سود مکوا، او دا رنګې چې کوم دی شرطونه مه لګوه. پیغمبر علیه السلام چې ابوبکر صدیق صاحب شرطونه لګولي وو او په شرط باندې پیسې پیغمبر علیه السلام ورته دا واپس کا، او دا پیسې چې کوم دی نو هغه صدقه کا. کوم دی کې چې حرام پیسې سړي ته راشي نو خو یې مالک ته رسوي، خو که مالک ته یې رسول ممکن نه وي نو بیا به یې دې صدقه کوي. خو نیت بدا نه کوي چې د به ثواب ګټم، نیت بدا کوي لکه یو پلیته کپڑا چې انسان هغه د ځان نه لرې کي. اگر چې د الله رب العالمین د غیرت نه دا قوي امید دی چې هغه بدله په دې باندې اجر ورکوي، چې د دومره اسلامي غیرت وکړو نو الله تعالی بدله په هغې باندې اجر ورکوي. نو دا یو سوال دی د شرابو متعلق او دارنګې د جوارۍ متعلق چې آیا دا جایز دي او که نه. نو په ابتدا کې دا حکم راغلی و چې یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کوي دا خلق ستانه ای نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره د شرابو کې او په باره د جوارۍ کې. تو ته فرمایي پیغمبر علیه السلام چې په دې دواړو کې اسم کبیر، لویه ګناه ده، خو د هغې سره سره ومنافع للناس، په دې کې منفعتونه او فایدې هم د خلقو دپاره دي. نو په دې کې ګناه لویه ده، یعنې بالتشاتم والتخاصم، په جګړو سره او په کنځلو سره. چې څوک شراب وڅکي نو عقل ختم شو، نو بیا کنځلم کوي، ویلم کوي، بیا چې کوم دی هغه جنګونه جګړې هغه ته نه جوړې شي. دغه رنګې جوارۍ اکثر چې دا جګړې کېږي د جوارۍ په پینډو باندې کېږي، او یا بیا د هغې ځای نه راباسي ورکه سره ګورو بخه چې کوم سړی وګټي نو بیا هغه سره د هغه بل حسد پیدا شي او اختلاف پیدا شي، نو دا هغه اسم کبیر دی، معاشرو سره خرابېږي.
او منافع پکې د خلقو شته. هغه منافع څه دي؟ لکه څنګه چې 2 پیسې سړی په کاروبار باندې ګټي، نو په دې کې په جوارۍ کې ورته پیسې میلاو شي، یا په هغه شرابو کې د هغې په خرڅولو کې په هغې کې ورته هغه میلاو شي، دا پکې منافع للناس دي. خو الله تعالی فرمایي چې واسمهما اکبر من نفعهما، او ګناه د دغې دواړو څیزونو هغه ډېره لویه ده، د هغه فایدې د هغې نه، تاوان یې د ګټې نه سیوا دی. ويسألونك ماذا ينفقون، مخکم دا سوال تیر شوی د انفاق فی سبیل الله، خو هلته کې د مصارفو بیانو چې چاله به یې ورکو، او دلته کې د مقدار بیان دی چې مونږ الله تعالی وی خرچ وکړئ زما په لار کې، نو څونه مقدار خرچ کو؟ نو یو د انفاق واجبی او یو د انفاق نفلی. نو انفاق واجبی د هغې خو بیا حدود دي. زکات 1/40 دی، عشر 1/10 دی، یا 1/20 دی. بارانی کې 1/10 او په نهری او چې پارټ باندې وي هغې کې 1/20 دی. او بیا چې کم دی نو چې کومه دفینه بیا مونته، خزانه بیا مونته، نو په هغې کې 1/5 دی. دا خو هغه انفاق واجبی دی، یا د صدقة الفطر په شکل کې یا د قربانۍ په شکل کې. او یو د انفاق نفلی، یو سړی سے نفلی خیرات کوي، نو دا به څونه مقدار کوي؟ نو الله تعالی وی العفو، قل العفو یعنی انفق العفو، چې کوم سیوایي مال دی نو هغه د الله په نوم باندې ورکه. ستا نه، ستا د بچو نه، ستا د کور چې د چا نان نفقه په تا لازمه ده، د هغې نه سیوا دی، نو هغه مال به خرچ کوي. ځکه چې کم مال ستا د خپل ځان ضرورت دی، یا د بچو یا د اهل و عیال، او هغه تا بل چاله ورکړو، نو بیا به دوی ټول نار نور پاتې شي، ستا غاړه هو بنده پاتې شي، په دوی باندې نان نفقه په تا باندې لازمه ده. نو چې کم سیوا دی نو هغه به ورکوي، چې کم مصروف دی نو هغه به نه ورکوي. اوس دا دی چې دا سیوا نو داسې نه ده چې نو ټول څومره سیوا مال دی. یو خو حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنہ او د هغه په شان چې کم یعنی اهل الله طبقه وه، نو د هغې خو دا خیال دی چې څومره سیوا مال دی دا به ټول د الله په نوم باندې خیرات کوي. حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنہ معمول دا و، هغه وی چې ماښام دې وخوړه، سهار له به نږدې ښه بس دا د الله په نوم باندې ورکړه، سهار له بیا خدای شته. نن دې وخوړه، سبا له به یې نږدې، او سبا له بیا خدای شته. دیو جن هغه به صحابه کرامو سره په دې باندې جنګونه وو. بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته شکایت لاړل چې ابوذر غفاري صاحب خو هر چا سره اختلاف دی، هر چا سره په جګړه دی، ځکه خلقو ته وایي ستا عقیده خرابه ده، او چا ته وایي ستا توکل کمزوری دی، او واقعي هغه چې کومې مرتبې کې و نو هغه په خپله مرتبه کې ټیک و. خو دا ده چې عام ټول خلق خو یو شانتې نه وي. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په مشوره باندې هغه ورته وایي داسې وکړه چې ته مدینې منورې نه چې د بار لاړ شه، یو بانډې ته، یو سایټ ته لاړ شه، بس ځان له یوازې پاتې کېږه. نو بیا ربضي مقام ته لاړ، او بیا هلته کې هغه وفات هم شو. او که چا به ورته ولې راغلی؟ بس وایي د امیر المؤمنین اډر دی، بس راغلی او دلته کې پاتې کېږم. نو یو خو دغه ده، لیکن جمهور صحابه او جمهور ائمه مجتهدین هغې دا وایي چې کم مال د انسان د ضرورت نه فارغ دی، نو دا لازمه نه ده چې دی به خامخا دا د الله په نوم باندې خیرات کوي. چې کله دته له صدقات واجبه ورکړل، زکات یې ورکو، عشر یې ورکو، نور واجب یې ورکړل، نو هذا لیس بکنز، دې ته بیا کنز نه وایي. هغه والذین یکنزون الذهب والفضه، نو دا د هغې په حکم کې نه راځي، هغه به هله راځي چې زکات یې نه وي ورکړی، او چې صدقات واجبه یې ورکړل نو بیا غاړه د ده هغه خلاصه ده. خو بهرحال چې کوم ورکوي نو هغه به هغه سیواګر مال ورکوي، چې کوم خپل کم ضرورت کې مصروف دی، د خپلو بچو اخستا یعنی د هغې انفاق او د هغې چې کوم دی نو سرپرستي په تا باندې فرض ده او لازمه ده. د دې وجه نه حضرت مولانا عبیدالله سیندي رحمه الله چې دا هغه عظیم انسان چې دا 24 سال جلا وطن و، 40 کاله دا په دیار غیر کې ګرځېده، او بر صغیر باندې هغه بند و، او د هغه نور څه جرم نه و، خو هغه دلته کې د قرآن قانون غوښته، هغه دلته کې دا پیرنګې د ملک نه چې کوم دی شړل غوښتل، او د هغې دپاره مختلف ملکونه د شیخ الهند رحمه الله د هغه په مشوره باندې کابل ته لاړ، بیا ترکی ته لاړ، او بیا عربو ته لاړ، مختلف ملکونو کې ګرځېدو، او تحریک ریشمي رومال چې زمونږ د تاریخ یو حصه ده هغه هم د دې سره د هغې جوړ دی. نو بهرحال په دغې دوران کې دی پکې روس ته هم لاړ، چې روس ته لاړ نو د روس د بادشاه سره یې ملاقات وشو. سټالن په هغه وخت کې د روس بادشاه و،
هغه د لینن نظریه د سوشلیزم هغه په ټول روس باندې جاری کړی و. مولانا عبید الله سیندی رحمه الله هغه ته د اسلام دعوت ورکو او د قرآن دعوت یې ورته ورکړ چې اسلام دا ډېر بهترین مذهب دی د دنیا او د آخرت د کامیابی. نو هغه ډېرې خبرې وشوې سټالن. نو یو تپوس یې نه هغه وکوي حضرت سیندي صاحب نه وې دا راته ووایه چې اسلام د معاشیاتو په باره کې څه فلسفه ورکوي. ټیک ته مونځ کوه روژه نیسه دا ښه کارونه دي خو نن سبا خو اقتصادي مسلې دي خلقو ته اقتصادي پریشانۍ دي او بیا ملکی او بین الاقوامی. نو د معاش او د اقتصاد او د اکنامکس په حوالې سره اسلام څه وایي او قرآن څه وایي. نو حضرت سیندی سے ورته دا آیت پیش کو چې وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. وی زمونږ اسلام او قرآن خو وایي چې کم مال تا سره سیوا دی د خپلو ضروریاتو نه نو پکار دی چې دا د معاشري په ضرورتونو کې استعمال شي. هسې پروت دی بینکونه ډک پراته دي ښه نو د هغې نه څه جوړېږي. پکار دی چې دغه مالونه راواخیستلی شي او دا د مسلمانانو مصالحو کې او د ملک په ترقۍ کې په هغې کې ولګي. نو سټالن چې کله دا واورېدل نو هغه ووایي چې د دې نه بهترین اقتصادي او معاشي نظام هغه دنیا ته بل څوک نشي پیش کولی کوم چې قرآن پیش کړی دی. ځکه چې سیواګر مال ټول چې کوم هغه د معاشري د فرد په ځای باندې د معاشري په مفادو کې استعمال کا. نو حضرت سیندي نه تپوس وکړو وی دا راته ووایه چې دا کوم ته وایي چې د قرآن پاک کوم نظام دی نو دا په مخ د ځمکه باندې په کوم ځای کې لاګو دی او نافذ دی. نو حضرت سیندی رحمه الله دا هغه په سترګو کې اوښکې راغلې چې نن زه تا ته دا نشم ویلی چېرې د اسلام د مسلمانانو کومه خطه ده په عربو کې یا په عجمو کې په یورپ کې یا په ایشیا کې چې په هغې کې د قرآن دا نظام په دقه شکل کې نافذ شوی دی. وی چېرې نافذ خو دې وخت کې نشته البته دا د قرآن تعلیمات دي او د خلافت راشده د هغې حوالې ورته ورکړي. نو سټالن ورته ووایي چې یاره خبره دا ده چې دې وخت کې مونږ په سوشلیزم باندې ډېر کار کړی دی د لینن په نظریه باندې مونږ ډېر کار کړی دی او هغه معاشي نظام هغه مونږ کافي حده پورې هغه د هغې تنفیذ کړی دی. لهذا داسې یو نظام چې هغه یعنی یو تیوري خو ده خو عملي طور یې ته ما ته نشي پیش کولی او نه یې ما ته ښودلی شي په یو ملک کې. نو لهذا زه په دې باندې معذرت خوایم. نو دا د اسلام هغه فلسفه ده چې الله تعالی فرمایي چې کوم سیواګر مال دی هغه د فرد په ځای باندې د معاشري د هغې چې کوم دی په اصلاح کې استعمال شي. نو الله تعالی فرمایي چې وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ او دې سوال کې ستانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې څه شی خرج کړي په لار د الله رب العالمین کې. ينفقون فی سبیل الله قل العفو یعنی انفقوا العفو مفعول به د لپاره د عامل مقدره. ورته وفرمایه پیغمبر علیه السلام چې خرج کوئ تاسو هغه سیواګري مال لره عفو الزائد عن الحاجه چې کوم د خپل حاجت نه سیوا دی نو هغه چې کوم دی تاسو خرج کوئ. كذلك يبين الله هم دغرنګ بیانې تاسو الله رب العالمین آیتونه د قرآن پاک خپل ښایي چې تاسو فکرمند شئ فی الدنیا والآخره هم د دنیا باره کې هم د آخرت باره کې. دنیا باره کې هم فکر وکئ چې زما د دنیا ضروریات زما ښځه زما بچي زما ګاونډي زما مور او پلار هغې له به څنګه خرج کوم هلته ما باندې کومې ذمه دارۍ عاید دي او خپل قبر له پکې څونه اقدم. دنیا باره کې هم سوچ وکئ الله وي آخرت باره کې هم وکئ. که کم سړی صرف دنیا باره کې هوکئ ښکلی کور جوړ کړم ښکلی ځان له ګاډی واخلم او دا وکړم او آخرت کې نه بالکل ير دی نه زکات نه عشر نو دا ناکام دی. او که صرف د آخرت غم خو سره شته خو بل طرف ته د دنیا خپل مسائل ملک دی معاشره ده او دلته کې هم ضروریات دي ستا باندې د چا ذمه دارۍ تا باندې عاید کېږي نو هغه هم پوره کول غواړي. فی الدنیا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خیر. دا بل په ابواب البر کې د یتیم سرپرستی او د هغه سره همدردي کول او د هغه د مال تحفظ او نگرانی کول. نو بل ځکه آیت قرآنی راغلی دی الله تعالی فرمایي چې چا د یتیم مال وخوړو نو دا داسې دی لکه خېټې ته یې سروټ کې د جهنم ورتاوې کړې. نو صحابه کرام ډېر فکرمند شو او هغه و فکرمند قوم چې مونږ خو اکثر داسې کوو کور کې څلور شپږ کسان یو او یو راته یتیم وراره یا یتیم خورایم پاتې شوی دی نو مونږ وایو که اوس دله جدا هغه او پخو نو دا هم ډېر مشکلات دي. او بعضې وخت کې داسې وه چې هغه یتیم له به یې پاخه کړل هغه به لږه وخوړه هغه نور باسې ضایع شو.
نو په دې باره کې هغې د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړه که مونږ د یتیم مثال په طور هغه یو کس دی او مونږ 15 کسان یو نو 15 موټي اوړم خپل راواغستل او یو موټی هم د یتیم هغه راواغستل او په شریک هم پاخه کړل نو آیا دا اجازت شته او که دا اجازت نشته؟ نو الله رب العالمین فرمایي چې او اجازت شته. اصل مقصد دا نه دی چې ګینه تاسو د هغه سره ګډ ګاډېره مه خورئ. اصل مقصد دا دی چې د هغه مال هړپ کوئ مه، هسې نه چې په مختلفو بانو باندې وایي چې بس دا یتیم دی او بس مونږ خو هسې هم شریک یو او بیا د هغه ډېر راخلی او خپلو سره لږ ملګری کوي. نو الله تعالی فرمایي دا طریقه دا نامناسب ده او که باقي یو ځای ورسره خورئ نو په دې باندې څه پابندي نشته. فاخوانکم او بیا هم الله تعالی په دې باندې باخبر دی چې دا سړی مفسد دی که دا سړی مصلح دی. دی چې د یتیم دا مال د خپل مال سره ګډۍ ګډ ګاډېری خوري نو مقصد هغه ته خیر رسول دی، همدردي کول دی، او که مقصد هغه ته ضرر او نقصان رسول دی. په دې نیتونو باندې الله رب العالمین عالم دی. نو الله رب العالمین دا غیغه اجازت ذکر کوي، فرمایي ويسألونك عن اليتامى او سوال کوي دا صحابه کرام ستانه ای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بار دا غمال د یتیمانانو کې قل اصلاح لهم خیر. تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې همدردی او خیر خواهی دا غي سره دا ډیر بهترین عمل دی. وان تخالطوهم او که چېرې تاسو ګډون کوئ دا غي سره یو ځای خلط مل هغه خپل اکل و شرب کوئ نو هم پابندی نشته. فاخوانکم یعنی فهم اخوانکم دغه جزا جمله پکار وي ځکه چې هغې رونه ستاسو دي او ورور د ورور سره خلک یو ځای ګډ ګاډېره خوري که نه نو چې هغه ستاسو رونه دي نو د هغې سره هم یو ځای خوراک کولی شئ. والله يعلم المفسد من المصلح او الله رب العالمین عالم دی او پیجنی هغه شرارتی انسان لره د هغه خیر خوا سړي نه چې کم سړی د یتیم مصلح دی د هغه د مال حفاظت او نگرانی کوي او کم سړی مفسد دی شرارت کوي د هغه مال خوري او هړپ کوي. الله تعالی په دواړو باندې عالم دی. ولو شاء الله لاعنتکم او که چېرې غوښتلی وي الله رب العالمین نو خامخا په مشقت کې به اچولي و الله رب العالمین تاسو لره. که الله تاسو ته دا حکم کړی وی چې یتیم له به ځان له اغږئ او ځان له به ورله پخوئ او ځان سره به یې ګډ ګاډېره نه کوئ هسې نه چې د هغه مال پکې تاسو وخورئ نو بیا به دا مشکل و او دا به تکلیف و. نو الله تعالی دې تکلیف نه تاسو محفوظ کړئ. ان الله عزیز حکیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. یو حکم په ابواب البر کې دام دی چې آیا د کافراتو ښځو سره یا د مشرکاتو سره نکاح کیږي او که نه او خپل لور خور کافر سړي له په نکاح باندې ورکوی شي او که نه. نو په ابتدا د اسلام کې دا جایز و لیکن وروسته بیا حکم راغی او حضرت مرثد رضی الله تعالی عنه شان نزول کې دا ده چې د هغه د عناق نومې ښځې سره تعلقاتو په جاهلیت کې بیا د اسلام راوړو هجرت یې وکړه مدینې طیبې ته پس غرض باندې مکې ته راغلی دی د هغې سره عام ناسام نه وشو ملاقات شو هغې ورته د ګناه دعوت ورکړو د ورته انکار وکړه چې اسلام زما او ستا په منځ کې حایل او رکاوټ جوړ شوی دی. البته یو کار کیدی شي زه به د پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړم که زما دپاره ستا نکاح کول دا جایز وي نو زه به دې په نکاح باندې واخلم. هغې ورته ویې ډېره ښه ده چې پیغمبر علیه السلام له راغی او تپوس یې وکړو نو الله تعالی دا آیت راولېږو ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن چې اوسه پورې څه کېدل اخو کېدل خو نن نه پس د مشرکو کافرو ښځو سره نکاح کول دا چې کوم دی غیر جایز دی. البته دې کې یو استثناء ده او هغه قرآن پاک کې راغلی ده والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. نو یو مشرکات او کافرات دي لکه ښځه په هندو مذهب باندې ده هغه دهریه ده هغه چې کوم دی نو بل یعنی قادیانۍ ده نو هغې سره خو نکاح نه کېږي او یو دا ده چې هغه یهودیه ده یا نصرانیه ده هغې ته چې اهل کتاب وي نو د هغې استثناء پکې شته. د اهل کتاب سره الله تعالی وی اجازت شته هغه په نکاح باندې اخیستی شي او د هغې وجه دا ده چې دا نسبتا نرم کفار دي کافران خو هغه هم دي خو دا نرم دي او اسلام او مسلمانانو ته قریب دي ځکه د اسلام بنیادی معتقدات دي توحید رسالت او بعث بعد الموت. نو توحید بنیادی طور په یهودیت او نصرانیت کې هم شته چې د یو الله عبادت به کوئ. دا جدا ده چې هغې عزیر علیه السلام د الله زوی وي او هغې عیسی علیه السلام د الله زوی وي او د تثلیث د عقیدې قایله شو دا خو د هغې هغه افراد تفرید دی خو نور نفس یهودیت او نصرانیت په هغې کې توحید شته او بعض بعد الموت عقیده پکې هم شته آخرت هغې هم مني مونږ هم منو. یو د رسالت مسله ده هغې رسالت محمدي نه مني صلی الله علیه وسلم
او په دې باندې هغوی کافران دي دې وجه نه. خو به هر حال بیا هم په دوو معتقداتو کې هغوی د مسلمانانو سره شریک شو او په خلاف د دې نورو باندې چې هغه د مسلمانانو نه ډېر لرې دي. نو د اهل کتابو سره نکاح جایز ده د مسلمان سړي دپاره، او د نورو کافراتو مشرکاتو نکاح کول دا ناجایز دي. خو علما فرمایي چې اهل کتابو سره جایز ده، خو هغه هم په دې شرط باندې چې اهل کتاب وي، تورات مني، انجیل مني، آسمانی کتاب مني، قبر آخرت مني. موجوده وخت کې ډېر خلق داسې دی چې هغه کله پاسپورټ یا چې کوم دی شناختی کارت جوړوي نو په هغې کې خو ویلي کړي چې یاره د نیشنلټي او د قومیت دا یهودي دی یا دا نصرانی دی، خو نه خدای مني نه رسول مني نه انجیل مني نه تورات مني نه موسی علیه السلام او نه عیسی علیه السلام، خالص ملحد دی او خالص دهریه دی. نو بیا داسې اهل کتابو سره بیا نکاح نه کېږي. زموږ دا ډېر خلق مسلمانان پاکستانیان او خاص کر افغانان چې کله انقلاب راغی نو ډېر خلق راغی هجرت پاکستان ته وکړو او دې علاقو ته یې وکړل، او سنې هغه افغانان دي چې هغوی انګلینډ ته هجرت وکړو. څوک پکې لندن ته لاړل، څوک پکې فرانس ته لاړل، څوک پکې هغه چې کوم دی نو هالینډ ته لاړل، اسپین ته، او په هغې علاقو کې آباد دي. لکه چې انټرنیشنل دنیا کې هغوی ته سفر کول دا آسان. نو چې هغوی هلته لاړل نو ډېرو خلقو د هغه انګلینډ والا، د هغه انګلستان والا ښځو سره، د فرانس د ښځو سره د هغوی سره نکاحونه وکړل. حالانکې هغوی نه یهودیان دي نه نصوارا دي، صرف نوم یې د یهودیت او د نصرانیت دی. نو دا نکاح کول دا بیا چې کوم دی نو هغه جایز نه دي، ټولو مفسرینو ذکر کړي دي. او یو خبره بله ده چې که یهودي وي یا ښځه نصرانیه وي په خپله عقیده نو نکاح سره جایز، خدا که چا وکړه نو مطلب دا چې وشوه، دا مطلب نه دی چې کوئ داسې، دواړو کې فرق دی. ها که چا وکړه نو دا نکاح څه ناجایزه نه ده، خو دا مطلب نه دی چې او داسې کوئ دا ډېر ښه کار دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته په خپل خلافت کې پته ولګېدله، عراق فتح شو، شام فتح شو او مختلف اطراف فتح شو، مجاهدین هلته کې لاړل، کورونه ځمکې په هغې تقسیم شوې، کورونه یې جوړ کړل. نو ډېرو مسلمانانو د هغه ځای د ښځو سره نکاحونه وکړل. وی داسې یهودیان دي یا عیسایان دي، او موږ ته قرآن پاک ویلي چې والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. حضرت عمر صاحب ته چې پته ولګېدله نو آرډیننس یې ولېږو شام ته او عراق ته او خپلو مجاهدینو او کمانډرانو ته او ګورنرانو ته. وی ما ته پته لګېدلې ده چې زمونږ ډېر مجاهدین او زمونږ رونه هغوی یهودیانې او عیسایانې ښځې په نکاح باندې اخلي. خو وی دا واورئ، وی دا کار ګورې سیاستن هم ښه نه دی او دا ګورې دیانتن هم ښه نه دی. دیانتن خو ځکه ښه نه دی چې الله تعالی مسلمان ته څه وایي چې په نکاح باندې اخلي نو کومه ښځه اخله؟ دینداره ښځه. فاظفر بذات الدین تربت یداک. نو چې دینداره ښځه الله تعالی او پیغمبر علیه السلام وایي په نکاح باندې اخله نو دا کافره خو ده که نه؟ دا به څه دینداره شي؟ نو دیانتن هم دا ښه خبره نه ده. که مسلمان ای خو بیلمازه ای نو هم احادیث مبارکه وایي چې داسې ښځه مه خوښوه. یا مسلمانه ده خو دروغجنه ده نو داسې ښځه چې کوم دی نو هغه ښه نه ده، ځان له ښه دینداره ښځه وګوره. نو چې بیا کافره ده نو دیانتن هم وی دا خبره ښه نه ده، او وی سیاستن هم دا خبره ښه نه ده. سیاستن څه معنی؟ وی چې کله تاسو دا یهودنې او دا نصراننې ښځې تاسو په نکاح واخیستې او اسلامي معاشرې ته مرادن نه کړې خپلو کورونو ته، نو ستاسو د مسلمانانو رازونه به فاش کوي. ښه بیا به زمونږ رازونه کافرانو ته معلوم شي. او بله دا چې په اولاد باندې به د هغې یو ډېر عجیبه اثر غورځېږي. نو لهذا له دې کار نه پرهیز وکړئ. او د دې نه یو مسله بله معلومه شوه چې بعضې کارونه داسې وي چې شرعا جایز وي خو سیاستاً ښه کار نه وي. ښه لکه حضرت عمر صاحب وویې که نه، وی دا کار خو ښه دی، اسلام خو اجازت ورکړی دی، خو دا سیاستاً ښه نه دی، په دې کې زمونږ د اسلامي امت نقصان دی. وی داسې وشو چې کله په فلسطین کې یهودیانو ځمکې اخیستې، دا فلسطین او مسجد اقصی او دا قرب و جوار په دې باندې خو ټول مسلمانانو. خو چې کله یهودیان راغلل او دې یهودیانو هلته کې ځمکې خرید شروع کړو، ځمکې به یې اخیستې او هلته آبادېدل. نو هغه وخت یو استفتاء ولیکلی شوه چې آیا یهودیانو باندې د فلسطین مقدسه خاوره خرڅول یجوز ام لا؟ نو د عربو چې څومره د فلسطین مفتیانو او بیا د حرمینو مفتیانو
او بیا د مصر مفتیانو نو ټولو فتوا ورکوي یجوزو. دا خو معاملات دي، معاملات خو سړی هندو هم سودا کولی شي. دا مونږ ټول مردان کې هندوان دي، لوډ فکر ټول د هندوانو نه اخلو. دا شان نور چې کوم دی نو هغه سیکان دي جلال آباد کې، او بیا زمونږ په بونیر کې بلا مختلف چې کوم دی پاتې کېږي. نو ډیلینګ خو سړی د هر چا سره کولی شي. نو دې ټولو مفتیانو فتوا ورکړه وی دا جایز دي. او چې هغه استفتاء دارالعلوم دیوبند ته راغله نو هغه وخت کې مفتی اعظم هند حضرت مفتی کفایت الله صاحب رحمه الله هغه فتوا ورکړه وی ایسا کرنا شرعا جائز ہے لیکن سیاستا ناجائز ہے. په فلسطین کې د فلسطین خاوره په یهودیانو باندې خرڅول وی دا چې کوم دی شرعا جایز دي خو سیاستا ناجایز دي. نو چې کله د حرمینو او د عربو مفتیانو دا فتوا وکتله نو خندا یې شروع کړه، خاندلې ښه وی عجیبه خبره ده، په دین کې یو شی جایز دی وی په سیاست کې ناجایز دی. مذاق غونته یې په هغې پورې کوه. بهرحال وخت تیر شو، په فلسطین کې چې کوم دی یهودیانو ځمکو خرید شروع کو. نو یو ځمکه به یې اخیسته، بله ځمکه به یې اخیسته، بله ځمکه به یې اخیسته، بله ځمکه به یې اخیسته، تر دې پورې چې په هلته کې د مسلمانانو اقلیت جوړ شو، د یهودیانو میجارټي جوړه شوه، هغوی په اکثریت کې راغلل. نو خلک وایي چې چا زوري د هغه ګوري. نو چې هغه ډېر شو نو اوس وګوره هغه مسلمانان ټول چې کوم دی نو هغه یې راګیر کړي دي. ټول عربو، یوازې فلسطین نه، ټولو عربو له اوس د اسرائیل علاج نه ورځي. نو هغه د عربو عالمان او مفتیان د مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه هغه فتوا هغه به بیا راخیسته او هغه به په سترګو باندې کېښوده او په سر باندې به کېښوده، ښکلولی او جړل به یې ښه چې کاش که مونږ د مفتی کفایت الله صاحب زمونږ د دیوبند علما دا سیاسي علما دي ښه، دا بصیرت لري، دا د دین او د شریعت هغې تعلیمات په خپل ځای، خو بیا د هغې چې کوم یعنی هغه تطبیق جوړول دي او د ملک حالاتو ته کتل دي، سیاق او سباق ته کتل دي. نو دا هم په دې وجه نه وي یک من علم را 10 من عقل بباید، چې یو من علمي نو 10 من او سره عقل پکاري ښه. یوازې علم هغه کافي کېږي نه، چې یو من علمي. او حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي دا خو پخوا خلکو ویلي وو چې یو من علم لا 10 من عقل پکار دی. وی اوس خو یک من علم را 100 من عقل بباید، چې یو من علم دی نو 100 من او سره عقل پکار دی. او حضرت تنویر سے هم 100 کاله وشو، نو اوس یک من علم را 1000 من عقل بباید، چې یو من علمي نو 1000 من او سره عقل پکار دی ښه. یوازې په علم باندې نه، چې بصیرت ورسره هم وي او عقل ورسره هم وي. نو بهرحال حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ آرډیننس جاری کو وی داسې کول وی دا ګوره دیانتن هم د نقصان باعث ګرځېدی شي او سیاستن هم د موږ دپاره تاوان ګرځېدی شي. مسلمانان وی داسې کار مه کوئ. اوس لږ یو خبره ته خیال وکئ، یهودنه ښځه یا نصرانیه چې په خپل مذهب باندې قایمي، اگر که ښه نه دی خو بهرحال فی الجمله د هغې نکاح جایز ده. او که مسلمان خپل خور لور یهودی یا نصرانی له په نکاح باندې ورکوي نو دا ګوره جایز نه دي ښه، هغه حرام قطعي دي او د هغې وجه بلکل واضحه ده. که مسلمان سړی د هغې نه ښځه وکړي نو د ښځې نه خو سړی دونه مجبوره نه دی چې دی کلک سوچه مسلمان وي نو دی د کافر ښځې د وجه نه کافر کېدی نه شي. او چې دا لور خور دی په کافرانو کې ورکړه نو ښځه خو یو ډېر صنف نازک دی او هغه ډېر زر متاثره کېږي د حالاتو نه او د خپل ماحول نه. نو خدا نه خواسته هسې نه چې ایمان ترې نه پاتې شي. نو شریعت په هغې باندې پابندي لګولې ده چې سړی خو د هغې نه ښځه په نکاح اخیستی شي د اهل کتابو نه، خو ته خپله خور لور چې کوم دی اهل کتابو له په نکاح باندې هغه نشي ورکولی. او باقی عام کافران چې دي نو په هغې کې د دواړو حکم یو دی. نو الله رب العالمین دا آیت راولېږو او وی فرمایل ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، او په نکاح باندې مه اخلئ تاسو ای مسلمانانو د مشرکاتو او کافراتو ښځو لره تر دې پورې چې هغې ایمان راوړي، مسلمانه شوي نه نو هغه په نکاح باندې مه اخلئ. ولا امة مؤمنة، او خامخا یو وینځه ایمانداره چې ده خیر من مشرکة، دا ډېره بهترین ده د هغه مشرکې کافرې ښځې نه اگر چې هغه حره وي. ولو اعجبتکم، اگر که په تعجب کې وغورځئ دغه مشرکه او کافره ښځه تاسو لره، یعنې ولو اعجبتکم بمالها و جمالها، مال هم ورسره ډېر زیات دی، ښایسته هم ډېره زیاته ده خو ایمان ورسره نشته. نو الله تعالی فرمایي چې دغې مال او جمال ته یې مه ګوره،
د دې نه هغه غریبه ښځه چې وینځولې نه وي الله وي هغه په نکاح باندې واخله خو چې مسلمان وي او الله تعالی پیژني. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا او تاسو په نکاح باندې مو ورکوئ مشرکانو سړو لره هغه خپلې لوڼه او هغه خپلې خویندې مشرکانو له په نکاح باندې مو ورکوئ تر دې چې دوی ایمان راوړي. ولا عبد مؤمن او خامخا یو غلام ایماندار چې دی خیر من مشرک دا ډېر بهترین دی او غوره دی د یو مشرک او د یو کافر نه. ولو اعجبکم اگر که په تعجب کې وغورځي دا کافر تاسو لره یعنی بماله و جماله خو ښایسته دی د شکل و صورت نه پیسې او دولت هم سره ډېر زیات دی خو د ایمان سرمایه او سره نشته. نو الله تعالی فرمایي دا کافر پرېږده دا مالدار او خوبصورت کافر پرېږدئ د دې بدې یو غریب مسلمان هغه د رشتې دپاره هغه انتخاب وکړي. ولو اعجبکم اوس الله تعالی د هغې وجه ښیي چې دا وجه څه ده. اولئک یدعون الی النار دغه کسان کافران چې دي نو دا دعوت ورکوي او بلنه ورکوي په طرف د هغه نار د جهنم باندې. نو مونږ خو یو کافر نه دی لیدلی چې هغه دعوت الی النار ورکړي چې هلکه راځئ چې اور د جهنم له لاړ شو. نو الله تعالی وایي چې اصل کې دوی دعوت ورکوي کفر او شرک ته او کفر او شرک هغه سبب دی دپاره د نار او سبب السبب سببون سبب د سبب د هغې شي. نو دوی کفر او شرک کوي کفر او شرک سبب دی دپاره د نار نو دوی دعوت ورکوي دغې سبب ته او هغه سبب د نار دی. اولئک یدعون الی النار دی دعوت ورکی په طرف د هغه نار د جهنم باندې. والله یدعو الی الجنة والمغفرة او الله رب العالمین چې د هغه دعوت ورکی خلقو ته یعنی بلسان رسله الله دا دعوت ورکی د پیغمبرانو په ژبه قرآن راغلی دی تورات او کتابونه راغلی دي دعوت ورکی په طرف د جنت باندې او په طرف د مغفرت باندې په هغه حکم د الله رب العالمین سره او بیانی الله رب العالمین آیتونه خپل خلقو ته لعلهم یتذکرون خایږي چې دوی نصیحت قبول کړي د دینه. ویسألونک عن المحیض اوس بل یو حکم دی د ابواب البر نه او هغه دا د خلقو تپوس کو چې دا زنانو ته کله حیض راشي او ماهواري بیماری راشي نو آیا دې سره جماع یجوز ام لا. ځکه مدینه منوره کې سوسایټي داسې وه یهودیانو به داسې کول چې کله به دا حالت راغی نو د ښځې د لاس به یې نه ډوډۍ خوړه نه به یې اوبه څښلې نه به یې ورسره خبرې کولې او بالکل کټ به ورسره وکړو او نسوارا چې وو هغوی به هغه خوراک څښاک او خبرې اترې خو څه کوي چې جماع به ورسره هم کوله اړو پابندي نه وه افراط او تفرید. نو پیغمبر علیہ السلام ناغي تپوس وکړو نو الله رب العالمین دا جواب راولېږو چې په حالت حیض کې په هغې کې قربان دا حرام دی جماع کول دا ناجایز دی او باقی نور د هغې سره اکل شرب یا د هغې سره چې کوم دی نو هغه مخالطت او د هغې سره ناسته ولاړه د هغې سره خپل چې کوم دی نو د کور نور زندگی او معمولات هغه ټول بحال دي. نو اسلام نه افراط کوي او نه تفرید کوي. موجوده وخت کې هم چترال کې یو علاقه د کافرستان ورته وایي نو چې هلته لاړ شي کلاش یو قوم دی هلته کې د هغې کورونه دي او د هغې علاقې دي نو کومې زنانه چې د هغې بیماري وشي نو هغه بیا کور کې نه پرېږدي نو د کور نه یې بار راوباسي بار یې داسې کمرې جوړې کړي دي موږ به خپله لاړو تماشه مو ورته وکړه هغه زنانه هم پکې دننه غریبانانې ناستې وي نو هغې پسې ګیټ تالی او لکه د زناورو په شان دی لکه په هغه جنګلو کې او په هغه جالونو کې په هغې کې ورته څه ټوکان د ډوډۍ ټوکونه موکونه او یا نوڼۍ مڼۍ هغه ورته ورتاوي وخت په وخت باندې لکه څنګه چې خلق دې مرغو ته یا چې کوم دی نو هغه د حیواناتو ته ورکوي او باقي ور او ګیټ په هغې پسې تالی ښه هغه د کافرستان علاقه او هغه چې کنه بمبوري ته او نورې ځایونه دي نو دا ټول دا هغه افراط او تفرید ته اسلام د اعتدال مذهب دی. نو الله رب العالمین فرمایي چې قربان هغه جایز نه دی او باقی چې کم دی نو هغه تاسو هغه د خپلو بیبیانو سره چې کم دی مخالطت هغه کولی شئ په هغې باندې پابندي نشه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام عایشه بي فرمایي چې زه په حالت د بیماری کې وم او ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام له هغې له ما خدمت کو او هغې له ما چې کم دی نو هغه سر منګزو یا نور چې کم خدمت به کو په هغې څه پابندي نه وه. نو سوال دا دی چې ویسألونک عن المحیض او سوال او پوښتنه کوي دا صحابه کرام ستانه ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باره د حیض کې حیض او محیض دواړه یو شی دی خو محیض مصدر میمی دی په اول کې میم راغلی دی دغه ماهواري بیماری ته ویلی کېږي.
قل هو اذن تو فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خو ګندګی دا حیث چې ده اذن دا نجاست ته ځکه وینه دا وینه چې کم دین هغه پلیته ده. قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض پس تاسو اعتزال یعنی اجتناب کوي د زنانو نه په حالت د بیماری کې ځان داغي د قربان او داغي د جماع نه بچ وساتئ. ولا تقربوهن حتى يطهرن اوس الله تعالی وی چې تاسو باغی ته هغه پورې نه نږدې کېږئ چې سو پورې پاکي شوی نه. نو دې کې قراتونه دوه دي حتى يطهرن او حتى يطهرن او القراءتان بمنزله الايتين دو قراتونه په منزله د دوه آیتونو باندې دي. نو کچره حتى يطهرن شي نو بیا بده کې مبالغه ده چې خزان پاک کی. نو نفس پاکواله په انقطاع د دم سره راغی خزان پاکول بیا په غسل سره راغله او حتى يطهرن تر دې چې دوی پاکی شي دې کې مبالغه نشته. نو علماوی کې چې انقطاع د وینې او انقطاع د حیض راغلی و په اقل موده باندې 15 ورځې 6 ورځې 8 ورځې باندې انقطاع راغله نو بیا حتی یعنی یطهرن چې ځان خپاک کی نو صرف په انقطاع سره او بیا اجازت نه ملاویږي د قربان او د جما چې سو پورې غسل نه کړي. او کچره انقطاع راغله په اکثر الایام باندې لکه لس ورځې نو بیا په نفس انقطاع سره هم هغه چې کم دینو قربان هغه بیا جایز کیږي. او وجه داغي واضحه ده چې په اقل موده باندې انقطاع وشي نو بیا د عود الدم احتمال شته او چې په اکثر موده باندې انقطاع وشو نو بیا به د عود الدم احتمال نشته. نو دوړ آیتونه به داغي خپل مورد چې کم دینو دوړو قراتونه به خپل محمل شي. ولا تقربوهن حتى يطهرن او منی دې کې تاسو اے مسلمانانو د خپل زنانو ته چې تر دې پورې چې دوی خپاکي شي. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله او چې کله دوی پاکي شي نو پس تاسو راتله کوي دوی ته د هغه ځای نه چې د کم ځای نه حکم کړي تاسو الله رب العالمین وهو القبول چې هغه د مخ کې جانب نه دی ځکه الله رب العالمین داغي اجازت کړی دی. او اتیان فی الدبر هغه حرام دی او هغه نجس دی او هغه د الله رب العالمین چې کم دی د ناراضګۍ ذریعہ ده. پیغمبر علیہ السلام فرمایي ملعون من اتی امراته فی دبرها هغه انسان ته ملعون ویل دی. او پیغمبر علیہ السلام فرمایي ملعون من عمل عمل قوم لوط چې څوک د لوط علیہ السلام د قوم والا عمل او حرکت کوي وی دا انسان ملعون دی او د الله تعالی د رحمت نه لری دی. نو قید او سره دا ولګو چې فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بشک بتحقیق سره الله رب العالمین مینا محبت ساتي د هغه خلق سره چې هغه توبه وکون کی دی الله رب العالمین ته او هغه ځان پاکون کی دی یعنی د حالت حیض کې د خزه د قربان نه اجتناب کوي او دارنګ د نور چې کم دی د اتیان فی الادبار دا غینم ځان پاک ساتي او د حلال لارې نه حرام لارې ته تجاوز نه کوي. نو الله تعالی دا خلق ماته محبوب دي. نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم اوس مخکې چونکې هغې تپوس وکړو نو الله رب العالمین د هغې اجازت ورکوي او د هغې هغه مقصد ورته واضحه کوي چې د یو انسان دپاره خپله زوجه چې کومې سره شرعي نکاح شوې ده نو دا گویا کې د ده لپاره یو پټی دی لکه څنګه چې پټي کې خلق تخم وکړي او بیا هغه باغ و بهار شي نو دا قرنګې د انسان دا نطفه دا په منزله د بذر او په منزله د تخم باندې دی او د هغې نه بیا اولاد صالحه دا هغه باغ و بهار دی. او دې کې قرآن حکیم مونږ ته دا تعلیم راکوي چې کومې خبرې د ستر دي نو داسې په ښکلي طریقې سره هغه ذکر کول. لکه دلته کې الله تعالی وی نساؤکم حرث لکم دا زنانه چې دي نو دا ستاسو لپاره محل د کر کروندې دی. نو صراحتن خبره ونه کړه داسې کنایتن خبره وکړه. نساؤکم حرث لکم دا بیبیان استاسو چې دي یعنی موضع حرث لکم دا زید کر کروندې د استاسو لپاره. فاتو حرثکم انا شئتم راتله کوئ تاسو هغه کر کروندې او هغه پټي خپل ته څرنګې چې تاسو وغواړئ. انا شئتم یعنی کیف شئتم. نو بیا زمونږ اصول فقه والا وایي چې انا کله راضي لپاره چې کم دی په معنا د کیف سره او کله راضي په معنا د عین سره. نو دې ځای کې دا انا په معنا د کیف سره دی او چې کم دی انا یکون لی غلام نو هغه
یعنی چې کوم دی په معنا د کیف سره راځي، نو دام ان ناشئتم په معنا د کیف سره دی او دا په معنا د عین سره نه دی. ځکه که په معنا د عین سره شي نو بیا به عموم د محال راشي، که قبولي که دبوري، او حلال کې په دبور کې اتیان دا حرام قطعی دی او دا ناجائز دی، نو دا عموم د محال نه دی. ان شئتم وقدموا لانفسکم، نو تاسو چې څرنګه راتله کوئ تاسو هغې ته او وړاندې اولېږئ تاسو د هغه نفسونو خپلو دپاره هغه اعمال صالحه ولره. الله تعالی وی صرف خواهش پوره کول نه دي. وقدموا لانفسکم، ځان له خپل وړاندې اعمال صالحه. تسمیه عند الجماع، د الله نوم ګوره په هغه وخت کې هم مخکې هغه واخلئ، بسم الله ووایئ اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، او دارنګې نور چې کوم اوراد احادیث مبارکو کې راغلي دي دغې ته وایي قدموا لانفسکم. او ویلېږئ تاسو د الله رب العالمین او پوه شئ تاسو چې په تحقیق سره تاسو میلاویدونکي د الله رب العالمین سره. وبشر المؤمنین ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس. اوس بل په ابواب البر کې یو مسله ده، جاهلیت کې هم دا قانونو او معاشره کې هم دا سوا. یو سړي ته به وي چې دا فلان کې کار وکړه، لکه اوس هم مونږ وایو هلکه پلار دنه خفه دی که نه، پلار سره خبرې شروع که، وایي نه ما قسم خوړلی دی. یا فلان کې ستا ګاونډي دی او چې هغه سره خبرې شروع کړي نو دا بخي وي نه ما قسم کړی دی. نو الله تعالی فرمایي ښه زما دا نوم دا ته د خیر دپاره رکاوټ جوړی. لکه پلار سره خبرې کول، ګاونډي سره خبرې کول دا خو د خیر کار دی، نو تا زما دا نوم د هغې دپاره رکاوټ جوړ کړی دی. نو معنا دا ده چې د الله نوم دا به د حرامو دپاره او د ناجایز دپاره نه استعمالوي. او الله تعالی وی زما د نوم نه هدف مه جوړوئ. عرضة لأيمانکم، عرضه ویل کېږي هدف ته. لکه څنګه چې څوک نښه ولي او ځان ته یو شی لچي کړی دی، یو یې ولي بل یې ولي بل یې ولي، نو الله وی تا زما د نوم نه داسې هدف جوړ کړو او د هغې نه داسې ټکۍ جوړه کړه، نو دا کار مه کوئ. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانکم، او مه ګرځوئ تاسو الله رب العالمین لره ټکۍ او هدف دپاره د هغه قسمونو خپلو نشانه ترې نه مه جوړوئ. ان تبروا وتتقوا، ان تبروا یعنی الله تبروا، چې ګینې تاسو به نیکي نه کوئ او تاسو به د تقوا او د پرهیزګارۍ کار نه کوئ او تاسو به اصلاح بین الناس او روغه به په منځ د خلقو کې نه کوئ. د دې دپاره قسم وخورئ چې زه به وي قسم دی زه به دې نه پس د چا روغه نه کوم. ښه الله تعالی وي روغه کول ښه کار دی، د دې نه قسمونه مه خوره. دغه رنګې بله نیکي د هغې نه قسم ځان دپاره رکاوټ مه جوړوه. والله سمیع علیم، او الله رب العالمین چې د هغه اورېدونکی دی لاقوالکم علیم لنیاتکم، ستاسو په نیتونو باندې الله باخبر دی. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، اوس چونکې د قسم تذکره راله نو الله تعالی وی په لغو قسم باندې خو تاسو نه رانیسم، خو هغه نور قسمونه چې دي په هغې به تاسو رانیسم. نو علما فرمایي درې قسمه قسم دی، یو د یمین لغوه، بل د یمین غموس، او بل د یمین منعقده. یمین لغوه څه ته وایي؟ بې فایدې قسم. نو امام شافعي رحمت الله علیه خو وایي چې دا هغه قسم دی چې د انسان د خولې نه وځي بې اختیاره، بس خو تکیه کلام یې ګرځېدلی، لا والله و بلا والله داسې نه ده، وایي په خدای قسم داسې نه ده او په خدای قسم داسې ده. نو بس دی په سوچ پې نه کوي، خو بس هسې د خولې نه قسم وځي. او زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې یمین لغوه هغه دی چې دی په خپل سوچ باندې رښتینی وي خو عند الله دی رښتینی نه وي. لکه د ده په علم کې دا ده چې ما دا کار کړی دی، نو دی پې قسم وخوري ما دا کار کړی دی، پکې نه وي کړی. د ده علم دا دی چې دا ما کار ما نه دی کړی، نو دی پې قسم خوري ما نه دی کړی او پکې کړی، نو دې ته وایي یمین لغوه. په دې باندې الله رب العالمین انسان نه رانیسي او مؤاخذه پې نه کوي، نه پکې کفاره شته په دنیا کې او نه پکې ګناه شته، ځکه د انسان خو د خپل سوچ مطابق رښتیا وایي. او بل دی یمین غموس. یمین غموس دا دی چې په خپل سوچ او اراده سره دیده دانسته دی چې کوم دی دروغ باندې قسم خوري. لکه دی قسم خوري خو ته علم دی چې ما دا کار کړی دی او قسم خوري ما نه دی کړی، او یا خو ته علم دی چې ما دا کار نه دی کړی او دی پې قسم خوري ما دا کار کړی دی. ښه نو دا دی یمین غموس. غمس وی غوپې ته، او د دې قسم د وجې نه به دی په جهنم کې غوپې خوري، په دې کې ګناه شته او په دې کې کفاره نشته.
او بل دی یمین منعقده. یمین منعقده دا دی دوی قسم دی په مستقبل کې زه به دا کار کوم یا زه به دا کار نه کوم، نو دا یمین منعقد دی. که دوی کوم بی او وی کو خبر سرته ورسېده، نه به کوم جو وی نه کو خبر سرته ورسېده، او که دوی کوم با بیا یې ونه کو وی نه به کوم بیا یې وکړو، نو د قسم مات شو. او چې مات شو نو په د باندې کفاره لازمه ده. ګناهګار هم دی که بې عذره دا قسم مات کړی، ګناهګار هم دی او د هغې سره سره دی به کفاره ورکوي. وروسته اوږمه سپاره کې به راشي یا به غلام آزادوي یا به لسو کسانو له جامې ورکوي او یا به هغې له روټۍ ورکوي، او یا که دغه نه وي په هغې باندې قادره نو بیا به 3 ورځې روژې پرله پسې نیسي. خو دا حاله چې که چېرې هغه قسم هغه ده چې کوم خوړلی و نو هغه یعنی په هغې کې څه شرعي مسله نه وه، او که شرعي مسله پکې وه لکه د خیر یو کار دی او د هغې نه قسم خوړلی دی، لکه دی وي قسم دی پلار سره به خبرې نه کوم، اوس جرګمار راغلل هغې وله روغه کړي دی ما قسم کړی دی، نو شریعت وی دا قسم دی مات کا، پلار سره خبرې شروع کا او دا قسم دی مات کا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینه ولیأت بالذی هو خیر. قسم دی مات کی دا هغې د کفاره ورکي او هغه کم د خیر او د نیکۍ کار چې دی هغه دی وکي. نو الله رب العالمین د قسم متعلق دا چې کم دی نو هغه احکام ذکر کوي. فرمایي لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، نرانیسي تاسو لره الله رب العالمین ای مؤمنانو مسلمانانو په هغه لغو قسمونو ستاسو سره